نو تیر 2 کاله مسلسل دې خپلو افسرانو ته وویل چې خپل بجټ جوړوئ نو په هغې کې د صوبې عمدن سیوا وښایئ. دا داسې ده لکه چې تاسو په میاشت کې 100,000 روپۍ ګټئ او تاسو خپل عمدن د 100 په ځای باندې 80,000 ظاهر کړئ. نو 80,000 خو به ظاهر کړي، خو چې د میاشت اخر پورې 80,000 را نه شي او 100,000 راشي نو بیا خو خبره نه وایي. دی د صوبې په بجټ کې کم از کم 80 ارب روپۍ سیوا کوي او هغه پیسې دې سره اوس نشته. دویم کال کې مسلسل چې دا ورسره نشته. د دې وجه باندې د دې غلط عدد شمار په وجه باندې چې خلکو له هم دوکه ورکوله او ځان له هم دوکه ورکوله، د دغې غلط عدد شمار په وجه باندې نن دا مالي مشکلات هم طبیعي او اوس کوي څه. دلته وختي تاسو د کارخانو ذکر وکړو، زما په خیال غالبا تاسو د ګډون انډسټري سټیټ ذکر کوئ چې دا ذکر تاسو واره اوس انصاف او روزګار ورکولو والے څه فیصله کړې ده. چونکې پیسې راغلي کمې دي او پیسې نشته، په دې وجه باندې فیصله کړې ده چې چرته د پښتونخوا د حکومت ځمکه ده هغه خرڅول غواړي او چې خرڅوي یې نو یو پرې خپل نقصان پوره کوي، بل خواته چې کوم خپل خاص خلک دي هغوی به خوشحاله دي. خپلو خلکو له به سرکاري ځمکې په ارزان قیمت ورکړي او 10-12 ارب روپۍ به د پیدا کولو کوشش وکړي چې کوم لکه خزانې کې بې وخته میلې خو د 10-12 ارب روپو باندې نه کېږي، کم از کم 80 ارب روپۍ دی. اوس د هغې لپاره به تاسو ته یو مثال درته چې حیات آباد ته ځئ کارخانو مارکېټ ته، نو د حیات آباد او کارخانو مارکېټ ترمنځ د پېښور انډسټریل سټیټ په تاسو لیدلي ځای 2,000 مزدوران دلته کار کوي، 2,000. اسیم بېروزګاري ده په پښتنو کې، اسیم کارخانې تقریبا په بندېدو دي. دغه ماتې ګوډې کارخانې هلته روانې دي. فیصله دا کوي چې دغه ځمکه موږ خرڅوو، چې دغه ځمکه خرڅه کړي دا شته کارخانې به بندې شي، چې دا شته کارخانې بندې شي 2,000 خلک به بېروزګاره شي او دا 2,000 خلک نه دي، هر سړي سره په کور کې کم از کم 8-10 کسان. نو ما هغه ورځ په دې خبره کړې وه چې دا ځمکې که زه وزیر اعلی وم دا زما یا زما د پلار نیکه جایداد نه و، که نن پرویز خټک وزیر اعلی دی دا د ده یا د ده د پلار نیکه جایداد نه دی، دا د پښتنو امانت دی او زموږ د پښتنو خیانت کولو ته قطعاً څوک نه پرېږدي. موږ به قانوني جنګ کوو، موږ به سیاسي جنګ کوو، خو که دا حکومت د پښتنو په دې امانت کې خیانت کوي، که دا حکومت دا جایدادونه خرڅوي په کم قیمتونو خپلو خلکو ته یې ورکوي او خلک بېروزګاره کېږي، کارخانې بندېږي، که بل څوک یې مخنیوی کوي او که نه کوي، عوامي نیشنل پارټي به او اوس خو نور هم د پریشانۍ خبره ده مشرانو. زه خو په دې رفتار لګیا یم چې کال یو نیم کال کې دننه انشاءالله موږ را روان الیکشن ته ځان مکمل تیار کړو. خو خدای دې خیر پېښ کړي عمران خان چې که په کوم اړخ روان دی ما ته داسې ښکاري چې ځان خو غرقوي خو خدای مه کړه پاکستان او دا نظام هم ځان سره د هغې وجه دا ده د هغې وجه چې تاسو پرون کې نه یم کتلي چې د ممبرانو نه استفادهګانې غواړي او یو امکان دا دی چې صوبوي اسمبلي ماته کړي. اوس دا هم درته ووایم چې دا صوبوي اسمبلي ولې ماته کړي، دا په خپلو ګناهونو پرده شي او کوشش دا کوي چې د شهادت مرګ یې نصیب شي، ځکه چې صوبې کې کوم دی وخت کې مالي او انتظامي بحران دی، دا صوبه دې نه چلېدو نه ده. هغه تاسو ویل خیره چې دهشتګردي مو او سیلاب مو ازمایښونه مو تکلیفات مو خو بیا هم صوبه روانه ده. دا صوبه چې دې کوم ځای ته ورسوله دا صوبه د چلېدو نه ده، بلکې خدای دې په هغه خلکو باندې رحم وکړي چې د دې نفس په دا صوبه چلوي. دا صوبه دې داسې ځای ته ورسوله چې موږ یې کم از کم 20-30 کاله وروسته کړو. اوس د دې لپاره چې په نواز شریف باندې دباو جوړ کړي
او د دې لپاره چې دا کوم ګند کړی دی دا کوم ګند چې کړی دی د چودھری شجاعت خبره وي مټي پاو چې دا کوم ګند کړی دی او د دې ګند نه ځان خلاصول غواړي ځکه چې نور یې د سنبالولو نه دي نو اوس یې کوشش دا دی چې استفاګانې ورکړي او اسمبلي ماتوي خو داسې یې موږ ته ورکړي که دغه اړخ ته دوی حرکت هم کوي تحریک عدم اعتماد تیار پروت دی د هغې نه مخکې به هغه پرېږدئ چې پنځه کاله خو تېر کړي ګڼه پوره چې پته ولګي له خیره چې پته ولګي د هغې خلکو چې مخکې به یې څه وي او نن یې څه وکړل دا ستاسو په ګاونډي دلته ځوابیان خو دې ویلي چې پرېږدئ تاسو زورور یې تاسو د چارسدې په مشرۍ پسې ځئ تاسو د مردان مشرۍ پسې ځئ په خپله ثوابۍ کې خپله مشري خپل اختیار دا به خلکو ته وي دا به وي نن د هغې نه زه تپوس کوم چې یارانو په حکومت کې نه وی نو په ثوابۍ کې مشري نن چې حکومت کې راغی نو دومره مجبوره شوې چې چارسده مردان پرې تاسو خو پسې بریګانه کړی دلته دا د چارسدې او د مردان د مشرۍ خبره نه ده دا د باچا خان بابا او د ولي خان بابا او امیر محمد خان لالا چې کوم تړون د ثوابۍ د خدای خدمتګارو سره دا هغه رشته ده دا نه ختمېږي دا به وي انشاءالله دا د مشرۍ کشرۍ رشته نه ده دا د پښتو د ورورولۍ رشته ده دا د پښتو رشته ده دا د خدمت رشته ده دا د نظریې رشته ده او دا رشته د هرې رشتې نه زیاته مضبوطه او خوږه ده نو نن زموږ د صوبې حالات دا دي دا خبره ختمه کړم بیا به خبره وکړم نن زموږ صوبې حالات دا دي بیا چې د ملک حالات وګورو عمران وزیر اعظم یا تالیشوی او زم په هغه په پاناما لیکس کې د ده د بچو جایدادونه راغلي او هغه غیر قانوني دي اوس د دې لپاره آیا عمران خان به خپل عدالت جوړي خپل قانون بروري خپل وکیل نو په خپل به جج وي او خپل به فیصله هم کوي او که نه پاکستان د آئین او د قانون مطابق به د دې فیصله قانون چې سپریم کورټ یو ځل فیصله وکړه او هغې دا کیس راواخیست او سپریم کورټ وزیر اعظم پابند دی چې هغه سپریم کورټ له جواب کړي وزیر اعظم پابند دی چې هغه په سپریم کورټ کې خپله بېګناهي ثابته کړي هغه اول پابند دی خو چې څنګه وزیر اعظم پابند دی داسې عمران خان هم پابند دی چې هغه هم لاړ شي د خپل وکیل سره او د خپلو ثبوتونو سره او د نواز شریف خلاف دا الزام د پاکستان د قانون مطابق په عدالت کې ثابت کړي فیصله عدالت کوي فیصلې خو په دې نه کېږي چې ښارونه بند کړه فیصلې خو په دې باندې نه کېږي چې سکولونه بند کړه فیصلې خو په دې باندې نه کېږي چې کاروبار خلکو تباه کړه فیصلې په دې باندې نه کېږي چې روډونه بند کړي خلکو ته تکلیف وي دا د سیاست چې کوم د ده طرز سیاست دی چې اسلام آباد بند کا روډ بند کا دکان بند کا سکول بند کا سړک بند کا دا دې موږ کوم وخت موزي لګیا دا خو انتشار پیدا کوي سبا که په دې کشمکش کې خدای مکه سمر جوب نو شو ذمہوار به څوک که خدای مکه پردي بچي قتل شي څوک به ذمہوار او عمران خان عجیبه کاردا کوي چې شرارت هم کوي سازش کوي حالات هم خرابوي او دا وایي چې که څه وشو ذمہوار دی نواز شریف نه عمران خان نه ذمہوار دی هغه نه حالات خراب او خدای مکه یو څه نقصان ورسېد ذمہوار به د ټول پاکستان دی قانون باندې مسلې حل کېدې نو بل چاته ضرورت نه
ما به تش خپلې صوابۍ ته ویلې وې او خپلو سپین ږیرو ته به ویلې او خپلو ځوانانو ته ویلې چې راځئ په شریکه باندې پېښور بند کړو او چې دې صوابۍ پېښور بند کړي دغه مسلې نه حل کېږي. ګورې د سیپیک ذکر دلته وشو هغه اعزاز هم چې شاه شکر الحمدلله صوابۍ ته ځي چې د پښتنو قائد فیصله وکړه چې د سیپیک په حواله په پښتنو کې بیداري پیدا کړي او احتجاج شروع کړي نو هغه احتجاج هم د 400 او پېښور نه شروع نه شو هغه احتجاج هم د صوابۍ نه خوري شکر الحمدلله شروع خو چې کله هندوستان سره په بارډر باندې حالات کشیده شو او کله هلته کې صورتحال ډېر تشویشناک شو او علامه که خدای مکړه جنګ خطره پیدا شو دې حد پورې خبره لاړه نو دې ته مشر وایي بیا هغه بیا اعلان وکړ چې په سیپیک زه خپل حق نه پرېږدم په سیپیک اسفندیار خان وایي چې زه خپل حق نه پرېږدم هغه وایي چې زه خپل حق پرېښودو ته تیار نه یم زه د بلوچو د پښتنو په حق باندې سمجوته نشم کولی زه به خپل احتجاج جاري ساتم خو دا هم ورسره ووایي چې تر څو پورې په هغه باټر زما حالات کشیدلي نو د ملک د خاطره د پاکستان د خاطره او د پاکستان د بقا د خاطره زه به وقفه راغلی نو د عمران خان نه زه تپوس کوم چې ته وګوره ډېر چاپېره نن هلته په هغه باډر څه حالات دي نن افغانستان سره زمونږ څومره بدګمانۍ پیدا شوي دي بدقسمتۍ څومره فاصلې زمونږ ترمنځ پیدا شوي نن په کوټه کې اول د بلوچستان د وکیلانو واقعې ته وګوره بیا د مردان واقعاتو ته وګورئ بیا د اوس چې کوم هغه ورځ په کوټه کې کوم ټکریانو شو دې وخت موږ حالت جنګ کې یو آیا دې وخت کې موږ له انتشار پکار دی او که موږ له یووالي پکار دی او بیا چې کومه لهجې استعمالي د سیاسي مشرانو په باره کې چې دا عمران خان کومه لهجې استعمالي چې د هغه الفاظو ته زه ګورم او د ده لهجې ته زه ګورم چې د لوی لوی مشرانو باره کې دې کوم الفاظ استعمالي د شرم خبره ده او ما ورته پرون دیر کې ویلي وو زه نن هم دا وایم دلته چې موږ دې په دې نه مجبوري که دې زیاتیات کوي او دې د پښتنو د مشرانو نومونه اړي او زیاتیات کوي نو بیا دې موږ په دې نه مجبوري بیا به زه وایم چې اوسه پورې د ده کور ولې آباد نه شو Oregata, Fela Khan, Zindabad. Oregata. بیا به زه وایم چې ولې ریحان بیبي دې پرېښود بیا به زه وایم چې هلته کې لندن ته دې نن هم لاړ شي نو د ده ورځې شپې کوم ځای کې تېرېږي بیا به زه دا وایم چې د کوم وزیر د کور نه او د وزیرانو د کور نه کومه ډالۍ بنیګاله ته ځي بیا به زه دا وایم چې د جهانګیر ترین د اکاونټ نه څومره دته ځي بیا به زه دا وایم چې علیم خان کوم ناجیزه پراپرټۍ په لاهور کې خرڅوي هغې نه څومره عملاً دی ټول د رښتیا ووایي ټول زیاتیات نه کوي او که زیاتیات کوي نو بیا د زیاتیاتو ته ځان تیار وایي زه پاکستان سنبالم سړیه یو سړی خپل کور نشي سنبالولی هغه به پاکستان نن مهرباني دې دا وکړي چې سیاست ته د سیاست په اندازه او احتجاج حق دی احتجاج یو کړي جلسه یو کړي جلوس یو کړي خو داسې احتجاج نه چې د هغې نه انتشار پیدا کړي داسې احتجاج نه چې د هغې نه مرګ ته نقصان رسي دا ډېر کشیده صورتحال دی اوس په دې حالاتو کې ظاهره خبره دا ده چې کشمکش او جنګ خو روان دی د پنجاب د سیاست یو وایي چې په هر قیمت وزیر اعظم شي په هر قیمت بل وایي چې مړ به مې کېښورانه به روان نه او وخت ورسره کم دی د عمران خان سره ځکه نواز شریف ولې الله نصیب کړي هغه خو درېیم ځل دی او د څلورم ځل پته باندې عمران خان صاحب ته اوسه پورې یو نمبر هم نه میلاو شوی او هغه ورځ مې اخبار کې کتل د خیره د اخبار د خبر مطابق 4 کاله عمر دی نو دا چې بل الیکشن راځي نو دی به 6 ته رسېدلي
نو قدام کې خطا شو تر 2018 کې خطا شو نو 23 الیکشن چې بیا راځي نو دې باندې یو بیا کاری نو د وخت کمی دی غسرا خو کم از کم د دې خبرې اساس کی چې ملک اول دی بیا د انسان ځان ولس اول دی بیا خپل ځان اول به د ملک سوچ کې اول به د ولس سوچ کې بیا به هغې نه پس د خپل ذات سوچ او د خپل ذاتي طبیعت سوچ نو هغه کشمکش خو د پنجاب روان دی او د پنجاب سیاسي جنگ زموږ له هغې سره هېڅ کار نشته زمونږ د پنجاب سیاسي جنگ هیڅ کار نشته د عمران خان او د نواز شریف سیاست بنن تخت لاهوري تخت اسلام آباد کوي د هغې لپاره یو سیاسي جنگ روان دی د پښتنو په قیمت روان دی دا د هغوی جنگ دی زما او ستاسو جنگ زما او ستاسو جنگ هغه نه دی زما او ستاسو جنگ د پښتنې خاورې خدمت او د پښتنو د یووالي نو مونږ به په شریکه انشاءالله موږ به پرېږدو انشاءالله د پښتنو د یووالي لپاره او د پښتنو د خدمت لپاره خپل یو کردار ادا کړو انشاءالله او خلک الله هم د بده نظره ساته خو خلک هم پریشانه کړي دي تاسو ټول نن زه خبر شوم چې غالبا خلک شوي ته روان دي ولې روان دي ځکه چې تاسو څه وایئ تاړیا دې څه ده وزیر اعلی صاحب اوس مجبوره شو چې خپل کلي کې جلسه کوي مالکي شریف کې جلسه کوي او یوازې په ځان یېرېږي نو عمران خان هم بله راغواړي ځکه جلسه کوي ځکه چې د دې نه مخکې نیشنلیانو په مالکي شریف کې د هغه کور مخې ته جلسه نو ښه خبره ده ښه خبره ده زه خو پرې خوشحاله یم چې چېرته موږ ډېرې راپسې ګرځي موږ به مخکې ګرځو ځینې راپسې ګرځي دوی په هلیکاپټرو کې ځي موږ به دغه شان کې ځو خو انشاءالله دا ورته وایم ما خو فیصله کړې ده زه خو تش دا نه چې شو او مالکي صحیح زه خو د چترال نه واله ډېر اسماعیل خان پورې د پښتنو د یووالي لپاره ډېر ښه او دوی دې راپسې ګرځي خو ما پسې به هله وګرځي چې دوی د پنجاب نه روزګار شي که نه اوس به بیا کنټینري بیا به رجاجي بیا به بنګړي خدای دې زموږ وزیر اعلی صاحب ته بیا خیر کړي خدای دې ورته بیا خیر کړي لندن کې چې راشي ضرور به ورته ټلیفون کوم چې پام کوه ورې ډېر ځل کم از کم ځان کابو کړه یو ځل ډېر ځل ځان کابو کړه ځکه که اصل خو یې خو بې وخت اوس نوم خو درته خلک خو د علي د پښتونخوا د وزیر اعلی پر نو دا حالات دي مشرانو او ملګرو او په دې حالاتو کې مونږ بدقسمتیان چې ما وختي څه نه وي مونږ وروسته پاتې شو ګورئ د نن نه اته کاله مخکې تاسو دا سوچ کولی شو چې د مرلان او د سوادۍ بچي به خپلو یونیورسټیو ته ځي تاسو دا سوچ کولی شو چې پېښور به باچا خان ایرپورټ وي او د دې سیمې نوم به پښتونخوا وي او اتلسم ترمیم به راغلي او زمونږ تګ راتګ به دومره اسان شي دا سوچونه مونږ نشو کولی الله وکړي الله وکړل او هغې نه پس تاسو روغ یاست ځکه چې تاسو ډېرې سختۍ برداشت کړي ډېرې سختۍ برداشت کړي دي یو خدای خدمتګار د هغه بچو یو کور چې کوم دی د ډېرې سختۍ نه تېر شوی او زما په خپل الله تعالی پوره یقین دی د ایمان نه حده پورې چې د دې د خاورې د تحفظ او د دې د خدمت دا اعزاز به انشاءالله بار خدای د خدای خدمتګار وکړي زه نور وخت ستاسو نه علم ځکه چې مخکې هم پروګرامونه او رابطې دي خو د دې خپلو وروڼو د دې ټول کور په تماکو باندې خو خبره چونکې د ځینې صدر صاحب وکړه نو ما ستاسو د سهولت لپاره چې زه خبره دوهراو نه کړم خو زه خبره اتره کوم قانون روړي دا قانون دا بل تاسو ته پته ده چا راوړی اسمبلۍ ته نه د صحت وزارت راوړی دی شهرام او راوړی دی له خیره شهرام ترکې نو چې دې غریبو خلکو پسې ګرځي او د دوی روزګار خرابوي نو د خپلو کارخانو سره ورسېږي ډېر ښه او ستا د آمدن
او دا جالین او دا سلطنت په سمانه جوړ شوی په دغه تماکو دا هم ټول د یو سیګرټ پیداوار دی قانون سازی کیږي قانون بدلیږي خو ټول عمر اصول دا دی چې د چا لپاره قانون جوړی او څوک پرې متاثر کېږي هغوی به په اعتماد کوي او د هغوی په صلاح او په مشوره باندې به قانون جوړی که دوی یو قانون جوړوي پکار ورته دا وه چې اول یې د ثوابۍ کاشتکاران تش د ثوابۍ نه بلکې چرته هم چې کاشت کېږي چې اول یې هغه خلک په اعتماد کوي ورته کې وایه بل روزګار ودې ښي ورته آمدن بله ذریعه چې دومره آمدن یا د دې نه سوا آمدن پکې د هېڅ چا شوق نشته چې ځان په څښا ګرمی کې وځي خو چې د آمدن بله ذریعه ورته نه ښایي د آمدن بله ذریعه ورکولی نه شي نو هېڅ حق ورته دا حاصل نه دی چې څه کار روزګار تخلیق وبند هېڅ حق ورته دا نه حاصل زه چې وزیر اعلی شوم تاسو ته پته نه ده تماکو د آمدن حساب کتاب چې ما راوخته ستاسو پیسې په داسې علاقو کې خرڅ شوې د ټوبیکوسس چې هلته کې یو پاڼه د تماکو دی ما تپوس کړه ولې ما دې ویلي قانون داسې دی چې د ټوبیکوسس پیسې وزیر اعلی هر ځای خرڅ کولی شي زه ولګېدلم ما هغه قانون بدل کړ ما قانون بدل کړ او قانون مې داسې جوړ کړ چې د ټوبیکوسس پیسې چې دي دا به تش په هغه علاقو کې لګي چې په کوم ځای کې ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه او په هغه خلکو به لګي په هغه علاقو باندې به نو لهذا دا تش عوامي نشر پارټۍ مسله نه ده دا د ولس مسله ده چې څو خلک دلته زمیندار دي خپله ځمکه یا پردۍ ځمکه ورسره ده دا د هغو مسله ده دا چې د دې کار روزګار سره څومره خلک کوي دا د ټوله مسله ده دې کې بیبریان هم شته دې کې جمعیت والا به وي دې کې یو پي ټي آی والا وي دې کې به جماعت اسلامي والا وي دې کې به مسلم لیګ والا وي دې کې به سیاسي دي دې کې به غیر سیاسي دي خو موږ چونکې خبره کوو د ولس موږ ثوابۍ خپل کور دویم ګرو نه بلکې ثوابۍ زموږ دویم کور دی شکر الحمدلله نو لهذا د خپل دویم کور د حق لپاره که بل څوک اواز پورته کوي او که نه پورته کوي زه هغه ملګري ته وایم چې چا د اواز پورته کړی و خبره کړه تاسو ته ورته وایم چې په کومه موقع په کوم میدان په کوم وخت کله هم تاسو میدان ته وځئ اواز راکوئ زه به درسره پښتو زه آخر کې یو ځلې بیا ستاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کوم او حقیقت دا دی چې په دې وخت هر سړي د کار روزګار وخت دی د غم ښار دی د منډو کولو تاسو په داسې وخت باندې دلته کې راغون شوئ او زموږ د دې مورولۍ په دې جرګه کې تاسو شریک او شامل شوئ نو ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم او بیا د دې ټولې کورنۍ د دې ټولو وروڼو د دې ټولو مشرانو او د دې ټولو کشرانو یو ځل بیا شکریا ادا کوم او مبارکي هم ورله ورکوم چې څنګه ما وویل چې دا سلسله به انشاءالله جاري وي اوس به موږ کلي په کلي رابطې کوو او انشاءالله بل کال به ځان ښایي بل کال به انشاءالله ځان ښایي او د ثوابۍ په سطحه به یو دومره لویه جلسه کوو که کوي چې ټول خلک یې ننداره او تماشا کوي